یفقهوا قولی د ویډیو په ذریعه سره زه ندیم درویش صاحب ته اگر چې ما څو پوسټونه وکړ اول صورتحال دا دی چې 2 کاله یا 3 کاله مخکې د جمهوریت په موضوع سره ندیم درویش صاحب ما سره وعده کړی و چې زه به تا سره بیا یو نشست کوم د جمهوریت په موضوع باندې به زه تا ته کفري دلایل وایم وعده یې وکړه. نو هغې نه بعد زه هغه مدرسې ته 2 ځله ورغله دی راونوته بیا ما ورته فون کو ټلیفون نه اوچتی بیا ما دنه ضمانت واخیسته د بنو یو کس دی هغه ما مونږ ته د په ضمانت کې راکړه چې تا سره به زه کښېنم افهام و تفهیم په میدان کې خو لیکن تر اوسه پورې دی نه کیني زما پوسټونو جوابونه دی غلط کوي ما پوسټ وکړو چې ته ما سره کښېنه که په د ووټ په شرعي حیثیت باندې ته پوه نه یې ته چې کوم اعتراضات پې کوې دا ستا اعتراضات چې دا د شریعت مطابق نه دي د ضد و په عناد باندې بنا دي. د ووټ چې کوم شرعي حیثیت دی علما کرام زمونږ کوم ژوندي علما کرام دي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم یا مفتی شفیع صاحب یا د علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند چې کوم مفتیان کرام دي یوسف بنوري صاحب یا نور علما کرام د ووټ شرعي حیثیت چې کوم دی هغه بیان کړی دی چې د ووټ یو حیثیت چاته پوس کړي چې ووټ حکم څه دی شرعي حکم نو هغه بیان کړی چې د هغې یو شرعي حیثیت دا دی د ووټ چې دا شهادت دی یعنی ته دا شهادت ورکای چې دا ممبر صحیح دی دا ممبر ته چې ووټ ورکای نو دا ګویي ورکای چې دا صحیح دی نو په یو حیثیت سره دا شهادت دی په بل حیثیت سره دا وکالت دی ته د خپل طرف نه وکیل مقرروي چې زما رائے زما نظریه به ته په اسمبلی کې بیانوي یا یو په حیثیت سره دا امانت دی د الله د طرف نه ته چې کوم د امانت په صحیح ځای کې اهل ته ورکای دا حیثیتونه بیان کړي دي علما کرامو او تر پاسېدلې د خلاف د لیکل کړي خو احمقانه لیکل ډېر احمقانه دومره احمقانه چې یو سړی د فقه نه اصول فقه نه خبري نو دومره احمقانه لیکل نشي کولی چې وایي کې و خبر وي نو ځان پورې به خندا ورشي تا څه لیکلي تا ویلي چې ووټ ته چې شهادت وایي نو شهادت ته پاره خو ړوند سړی به شهادت نه کوي فاسق په شهادت نه کوي زنانه به شهادت نه کوي گویا کې ته هغه شهادت ته مراد اخلي چې په هغې سره اثبات ته دعوی کېږي خو په هغې کې بیا قسمه شهادت دي ځنو کې تزکیې ضرورت نه وي ځنه ځای کې ښځه کولی شي ځنه ځای کې لکه رضاعت کې صرف یوه ښځه چې شهادت وکړي رضاعت ثابت صرف یوه ښځه او دارنګې چې مونږ ودونه کوو نکاحونه کوو په نکاح کې فاسق فجر وړکو مشومان زنانه ټول ناس وي مونږ د پاغې حضور باندې د هغې ګویانو په حضور باندې نکاح تړو تزکیه د چا نه کوو د الله بنده چې کله مولای کرامو ورته ویلي چې یو حیثیت د شهادت دی خو هغه شهادت نه دی چې کم مراد دی د تزکیې دپاره دی چې په هدایه کې د ذکر دی چې کله ته راشې ما سره کښېنې نو تا ته به دا عبارت د هدایه وښیم چې تزکیې شهادت دپاره دغه شرطونه نه دي چې کم شرطونه ته ذکر کوي احمقانه لیکل کړي دي الله بنده ما سره کښېنه یو مثال در کوم دغه چې ته اول خو تا ته زه دا وایم چې ته ما سره کښېنه مناظرې ته افهام و تفهیم په ماحول کې د جمهوریت په هره موضوع باندې چې تا مطالعه ما سره مطالعه دې نشته د لیکلو نه دې پته لګي خو کوي دې ما سره کښېنه که کوم استادانو نه تا زده کړه کړي تا باندې خو دغه وهمیات چې کوم دي د وسوسې نه ځلې شوي نه دي خو چا نه دې زده کړي دي هغه راوله هغه مخې ته که چې هغه وسوسې او وهمیات په خپله بیان کې زه هغه اشکالاتو جوابونه ورکړو دا ما سره کښېنه چې د اشکالات ختم شي که ته ضد و عناد نه کوې په رښتیا باندې مخلص شي که ضد و عناد کوې قصدن چې دغه تنقیدونه کوي په سیاسي علما کرامو باندې چې هغه د اسلام دپاره خدمت نه وکړي هغه کمزوري کوي ضد و عناد بیا اعلان وکړه چې ته ما سره مناظرې ته نه کښېنې نو خو به خو بیا دې نه معلومیږي داسې چې ته ضد و عناد کوې علما کرامو خلاف چا راپسولی هغه کسانو راپسولی چې مونږ د یرې نه نوم نشو اخیستی ته راپسولی چې د عالمانو پس خبرې کوه او تا پسې به بیا د ټوپکو وله رواني ګاډي به در سره عزت به دي وي پیسې به دي وي عمرې ته به وځې هره هفتې باندې که دا کار ته کوې ضد د عناد د وجې نه بیا اعلان وکړي ته ما سره کښېنې مناظره به کوو اول بیا مباهله هم کوو ضروري ته ما سره کښېنې ښه ټیم پوره کېږي خو یو اخري تا ته زه د ووټ په کې چې تا ته اشکال پیدا شوی که نه په دې یو مثال در کوم چې علما کرامو ته څوک ووایي چې د قول معروف چې دا نیکه خبره خوږه خبره دې څه حیثیت دی مونږ څه وایو چې دا دې یو حیثیت د صدقې دی نو ته ووایه چې ښه تا خوږې خبرې ته معروفې خبرې ته صدقه وویله نو صدقې دپاره خو شرایط وي هغې باندې حولان حول چې یعنی کم زکات صدقه ده یا د کومه واجبه صدقه ده هغې دپاره خو غریب پکار دی هغې له به ورکوې
نو خوږه خبره خو هر چاته کولی شي. نو دغه شرایط په دې صدقې کې پوره نه دي. ته په خبره نه پوهېږي. مونږ وایو یو حیثیت د صدقې دی. دا معنا نه چې خوبه خدا صدقه ده. مونږ وایو چې علما کرام طلبه کرام په مدرسو کې سبق وایي د دې یو حیثیت دا دی که جهاد کوي فی سبیل الله. نو ته وایي چې په دې کې خو توغندي نشته، قتل و قتال پکې نشته، ته ولې ورته جهاد وایي؟ په یو حیثیت سره علما کرامو دې ته شهادت ویلي دي. ته ما سره کېنه په دې موضوع باندې چې تر څو پورې ما سره ته ناس نه تر هغې پورې به تعالی زه دعوت مناظره او مباهله درکوم. اول مناظره کوو بیا مباهله کوو. اخیری خبره تا ته وایم، ته ما ته په پوسټ کې ویلی دي چې زه تا سره نه کېنم، تا سره علم نشته. نو علم دپاره به زه تا ته خپل علمیت څنګه یعنی ثابتوم؟ اول به زه درته خپل سندونه وښیم. حسن جان صاحب زما په سند لیکلي چې دا عالم دی. دا کوړي مشایخو زما په سندونو لیکلي چې دا عالم ښه دی، دا 3-4 کاله تخصص هم کړی، مفتی هم دی. هغو لیکل دستخطونه به درته وښیم. او چې کوم ژوندي دي هغو له ګویي به درته وراوړو چې هغه وایي چې دا عالم دی، هغو ماته عالم ویلي. که وایي چې نه عملي طور باندې به عبارتونه ووایو، نو اول راشه او پکار دی چې په موضوع خبره وکړو، وخت نه ضایع کړو. خو نه ته فرار لاره اختیار کوې، بانې کوې. نو بانې ختمولو دپاره زه تنازل کوم. راشه تا سره به عبارتونه ووایو. اول به عبارتونه ووایو او هغې نه بعد یا په فنونو کې په یو فن باندې صرف نحوه، په فقه اصول فقه په دې خو ته پوهېږې. نور الزاق ته ویلې مخکې د کتابونو نه دي ویلي، تخصص تا نه دی کړی، ځان سره مفتی لیکي. خو بهر صورت ته د مفتی وې، ته د قاضي وې، خو ما سره کېنه او هر یو شرط د ستا ماته قبول دی. ستا استادان چې دي چا نه تا سبق ویلی په درویش کې په دې کې به کینو، ستا استادان بس لسان وګرځو. خو ته ما سره کېنې، هر یو شرط د ستا ماته منظور دی. شرایط چې څومره دي خو ما سره به ته کېنې. که کې نه نستې تر هغې پورې به د هر چې کومه ویډیو ته کوې زه به د هغې چې کومه ته باطلې خبرې کوې، ته د شریعت خلاف را پاسېدلی، نو خامخا به زه به د شریعت دفاع کوم، د سیاسي علما کرامو دفاع به کوم، د اسلامي جمهوریه پاکستان دفاع به کوم، د افواج پاکستان دفاع به کوم. ځکه چې دا د الله پاک حکم دی، دا د نبي علیه السلام حکم دی. او ته د باطل لپاره شروع او زه به د حق لپاره شروع. خو تا ته به په هر صورت په هر طریقه باندې تحریرا تقریرا په هر طریقه به زه ته دعوت د مناظرې او د مباهلې درکوم چې کله ته ما سره تیار شي. که ته په رښتیا باندې مخلص یې خو تیار شه که نه، ما سره مناظره وکړه، مباهله وکړه. دا تا دپاره دعوت د او بل ملګري دی پوهې کا د چا تربیت تا کړی دی، د تکفیریان ملګري ستا شي دا کنځلې کوي، بدرد وایي په د کمنټس کې. دا پوهې کا دا دوی د تربیت دغه نتیجه، د تکفیریت د خارجیت دغه نتیجه ده چې علما کرامو پسې بدرد وایي، کنځلې کوي. د دوی چې کم کمنټس دي دا د علما کرامو طلبه کرامو شای نشان نه دي. ټول لوفران دي جمع کړي دي، هغه لوفران دي جمع کړي چې هغه علما کرامو خلاف کنځلې کوي، بدرد. نو بیا درته په اخر کې دعوت د مناظرې درکوم چې مناظرې دپاره او بیا مباهلې دپاره تیار شه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.